فرض منځ کې لومبني 2 رکعاته قرات دپاره مقرر کول تفصیل به انشاءالله راشي. فرض منځ کې 4 رکعاتې زمونځ چې کومي نو 2 تشي جوړه کېږي نه دا 2 ټک لومبني مقرر کول دا واجب دي. لومبه واجب څه شی شو؟ لومبني 2 رکعاته فرایض او سنت او واجبات هغه کې نه ټول ډک دي. فرایض کې 4 رکعاتې چې کوم منځونه 2 ډک او 2 تشوي دا 2 ډک چې کوم دي نو دا لومبني مقرر کول دا لومبني واجب بیا واجب دي. شاباش سوچو که شاباش هر رکعت کې د فرایض او لومبني دو کې او د سنت او واجبات په ټول رکعتونو کې سورۃ فاتحه واجب ده. سورۃ فاتحه واجب ده. دا څنګه د سورۃ فاتحه سره سورۃ یو ځای کول واجب دي. درې واجب څه شو؟ سورۃ فاتحه سره سورۃ یا درې آیاتونه یا یو آیات مطلب قرات دا ور سره یو ځای کول واجب دي. څلورم دي سورۃ فاتحه د سورۃ فاتحه د سورۃ نه مخکې لوستل. سورۃ فاتحه یعنی سورۃ فاتحه به مخکې او سورۃ ورپسې لوستل دا څه دي واجب. دا څنګه د یو قول مطابق قومه ستوي روکول شي نه خو درې کې د څه ویل کېږي قومه دا قومه سره واجب. سجد جلسه ستوي دو سجدو منځ کې ناسته د څه ویل کېږي جلسه دا څه ده واجب ده. بلې تعدیل ارکان تعدیل ویل کېږي اطمینان سره هر رکن ادا کول. اطمینان سره اوس ملانې غند او رو سجده او سجده یو پورا نه دا بل او هغه په شان دي چې ټوګي دا مونږ نه کېږي. اطمینان سره تعدیل ارکان څه ویل کېږي اطمینان سره ارکان. ترتیب څه شي ترتیب مطلب قرات په مخ کې بیا کوئی بیا په سجده لومبه واقعده اولای بیا واقعده اخیره د دې ویل کېږي ترتیب دا واجب دی. پر باندې پیږي چې ته به هغه ورته وګورم دا څنګه دعای قنوت وی تر اخیری رکعت کې اللهم اینا ویل او الله اکبر پاره کې ویل الله اکبر ویل او اللهم اینا ویل دا واجبات دي. او د اخترونو چې کوم زید تکبیرات دي واجب هغه درې یو کې او درې بل کې دا زید تکبیرات یې دین چې کوم نه درشي دي واجب. حجدا ګور حق فرایض د تمه ترال واجبات د تمه ترال دا غي تفسیر به ان شاء الله ورو کو. او د سجده سهو په دې منځ کې چې کوم سیس پاتې کیږي منځ کې چې کوم سیس پاتې شي چې دا غیر وجه بساو من سجده کو منځ کې کوم سیس پاتې کیږي هغه درې دي. ګوره دا مونږ په چاته ګولې یو د فرض دویم واجب او دریم دی سنت مستحبات دي. ګوره منځ کې که فرض پاتې شو دا مونږ نه شي منځ کې که فرض پاتې شو تفصیل به ذکر کوو. دویم نمبر دی واجب پاتې شو نو د هغې سجده سهو سره بعض صورتونو کې هغې تدارک کېږي نه هغه کمې پورې کېږي. سنت منځ کې پاتې شو نو که سنت پاتې شو ثواب کې کمې راغی منځ کېږي. دا څنګه مستحب دی مستحب کولو کې ثواب نه کولو کې ګناه نشته. نو که وشو ثواب منځ کې به ثواب زیات شي که ونه شو نو ګناه پکې نشته دی ثواب کې کمې نه راځي. لہذا سنت سره د سجده سهو تعلق نشته او دغه سره مستحب سره د سجده سهو تعلق نشته. لہذا دا به ختم کړو. باقي هم مکروهات او مفسدات وغیرہ زموږ کار فی الحال دا دوه سیزونه داسې دي چې د دې په پرېښودلو سره مونږ باندې اثر غورځي. پای کې یو فرض او دویم واجب. فرض امر شو جی فرض که په قص پاتې شو که په خطا پاتې شو که په هیر باندې پاتې شو په طریقه چې پاتې شو دغه ته مختصرا ډنګه منګه قصدن او سهوا وایو. فرض منځ کې پاتې شو قصدن یا سهوا. قصدن څه ته وایي انسان ته خیال دی خو پیږي چې په دې منځ کې دا رکوع فرض او دونه کړل سجده پکې فرض ده دونه کړل قرات پکې فرض ده دونه کړل وغیرہ وغیرہ تکبیر تحریما قرات قید اخر وغیرہ. نو فرض کې چرته قصدن پر هودل شو او کو
سهون پرې خودلې شو. اوس د پرې خودلو دوه صورت دي. په دې منځ کې د دې اعاده ممکنه ده او کنه ده. ما څه ټکی استعمال په دې منځ کې اعاده ستوي دوباره کوي مطلب مکمل او شو په منځ کې ادا شي. که چېرته فرض منځ کې پاتې شو او په دې منځ کې کېدې شي مثال بدو یو کس نه رکوع پاتې شو څه پاتې شو جی لومبي رکعت کې رکوع پاتې شو دویم رکعت کې اور یاد شو چې لومبي رکعت کې ماسه نه دي کړی او دا رکوع منځ کې فرض پاتې شو کنه دویم رکعت کې څه در یاد شو چې ما لومبي رکعت کې رکوع دویم رکعت کې در یاد شو دریم کې در یاد شو دریم کې در یاد شو څلورم کې در یاد شو اتحیه باندې ناشته د سلام ګرځېدو نه مخکې ما سمېږي سلام ګرځېدو نه مخکې چې دا کوم فرض تا نه پاتې شوی هغه کلم در یاد شو رکوع مثال بدو هغه د نه پاتې شوی دا غځي فرض پاتې دی د سلام ګرځېدو نه مخکې که در یاد شو چې مثال په تور معنی رکوع پاتې شوی ده معنی سجده پاتې شوی ده یا یو بل رکن پاتې شوی دی نو لہذا که مثال په تور رکوع د نه پاتې شوی د سلام نه مخکې در یاد شوله ودرېږه څه وکړي قاعده نه پاسه رکوع کا باقاعده څنګه چې رکوع طریقه دا پېښه رکوع کا تسبیحات پکې وایا بیا راشه واپس کېنا اتحیه وایا درود شریف دعا وایا ټول اتحیه وایا سجده سهو کو به مسکرا کو سلام وکړه دا د فرض د پرېښودلو طریقه په دې پوه شئ هغه صورت کې چې فرض شو جی پاتې شو او په دې منځ کې دوباره د هغې اعاده ممکنه وه اعاده پکې ممکنه وه نو دا چل به وکړي چې بیا به هغه به راوګرځې بس مونږ پوره شو یا مثال په طور څلور رکعته تانې تړلې دی فرایضو کې ډومبي دوه ډک دي او اخري دوه تش دي په ډومبنو دوو کې تانې خیرت بالکل پاتې شو نه دې سوره فاتحه وویله نه دې سورت هېڅ دې مونه ویل خو دې نه ویل بس هسې لږ ساعت یې ولاړ ایسته لاړې خیال دې نو لومبي رکعت کې دې ونه ویل یا دواړو کې دې ونه ویل اخرنو دو رکعتو کې در یاد شو چې ما خو لومبي رکعت کې قرات نه دی کړی څه مې نه دی کړی قرات په منځ کې فرض دی خبره پوهېږئ قرات ویل کېږي د قرآن تلاوت په منځ کې کول نو چاهے سورہ فاتحه دې ویله دا هم قرات دی یا دې ورسره هغې سره صورت یو ځای کړه دا هم قرات دی دا لومبي رکعت کې دې یا دوو کې د سره دې نه دی کړی اوس دریم رکعت پاسې در یاد شو چې ما هو قرات نه کړي نو فرایضو کې چونکې اخرینی دوه رکعات څه شي دي تش دي کنه لہذا ای کې سورہ فاتحه هم وایو سورہ فاتحه سره قرات هم وکړه سورہ فاتحه هم وایو او سره سورت هم وایو یو ځای کور سره نو هغه ته چې کوم پریخو دي اخرینو دوه کې راوګرځول چې راوګرځول نو صرف دا وشو چې فرایض راوګرځېدل د خپل ځای نه مخکې وروسته شو لہذا اخره کې سجده سهو کوم ځای پوره شو پرې مسله به اوس کې چېرته د سنت دی یا نوافل دي د هغې هر یو رکعت ډک دی یا وتر شو یا سنت شو یا نوافل شو د دې هر رکعت څه دی ډک دی نو په لومبي رکعت کې پاتې شوله پاتې کېدو مطلب دا دی چې نه دې صورت ویو نه دې سورې فاتحه ویل هېڅ دې ونه ویل نو چې بل رکعت کې که راګرځئ نو څه راګرځئ که خپله صورت پکې فرض دی که بل رکعت کې راګرځئ کې خپله دی لہذا که رکوع کې در یاد شو کوم ځای کې در یاد شو رکوع کې در یاد شو رکوع کې قرات وکړه بل ځای کې در یاد شو وې کوي په څه طریقې سره دا قرات راوګرځو وې کوي کدی وکړو نو موږ دې پوره شو اخره کې سجده سهو کو بس موږ باندې ټیک شي په دې مسله باندې پوه شئ دې ته ویل کېږي چې کله د فرض پرېښودو موږ دویم نمبر باندې شو واجب ته په دې پرېښودلو باندې پوه شئ لہذا که چرته به پاتې شو په داسې طریقې سره چې در یاد سره نه شو نو اخر کې سجده سهو سره د مونځ ټیک کېږي فرض پرېښودلو نه پس که چرته اخر کې سجده سهو کړو داسې مونځ نه ټیک کېږي لہذا دا مونځ نه دی شوی حاجي اوس دې واجباتو کې څلور خبرو به خیال ساتو او هغې کې بعضې خبرې د فرایضو کې به هم راځي ګورئ جی سجده سهو چې راځي که نه نو دا به لومبی تقدیم مطلب
یو سیز مخکې کول یو سیز مخکې کول تاخیر تاخیر څه ته وایي یو سیز وروسته کول بل دی تبدیل تبدیل مطلب بدلول بل دی تکرار تکرار څه ته یو سیز یو پیری نه زیات کول لہذا اس کو ہم کچرتا واجبات یا فرائض ہر سجنی دیتا مقور تقدیم تقدیم واجب مثال بطور سورت دے دا دا سور فاتحی دا مخ کی رسل دی رسل رسل دی واجب مخ کی بیو کنا واجب سے دے سورہ فاتحہ مخ کے کول لی او سورت رستا کول لی لہذا یو کس دا سے ہوں کو چی سورت مخ کے کو او فاتحہ رستا کلا تقدیم را گئی گنا سورہ دے کسا غلطے را لے سورت مخ کے کو انہا تلاوت چاہی یو آیات دے درے آیاتوں نے دی پورا سورت دے دائی مخ کے کو سورہ فاتحہ رستا کلا دیتے ویلے کی کہ تقدیم نو که شرط داسې چلې وکړو نو واجب دا چې سورې فاتحه دې مخکې شي او سورت دې وروسته شي دا غلطی راغلی تاسو راغلی غلطی راغلی دا خو واجب شو فرض لومبی رکوع کول دی وروسته سجده کول لومبی څه کول رکوع بیا سجده یو کس د شرط و خیال نه و سجده مخکې وکړه بیا څه وکړه دې کې څه غلطی راغلی دا قاعده موږ ترتیب وایو مخکې مې ویل په موږ کې ترتیب واجب دی مطلب قرات بما کې بیا ورکو یې بنا کریں سجده دا ترتیب واجب دی دا به څه پرې هونه دغه رکوع ترتیب پرې هونه رکوع وکړه کنه مخکې سجده وکړه ورسته انسان یې بزان کوی نه شو دے دس روکو بجے سی دسی شی للا سجدے نے جسر روچت کہ میں اور یاد شبہ دی ودری کی رکوع دی ہوتی چو روکو یې وکړه تقدیم تاخير پکې راغی دې سره سجده صحوا دا پدې پوه شو لہذا یو سیس کې ودی ته ګورو دا تما صرف سورہ فاتحه یو مثال مې کړو روکو یې مخ کړه کړه دا سجده مخ کړه روکو ورسته وکړه یاد راغی التحیات چې کوم ډول باندې قاعده کې التحیات ویل واجب دي او په قدر تشهود ویل واجب دي ګور اخرانی قاعده کې درې سيزونه دي قاعده کې څو سيزونه دي اخرانی قاعده نمبر 1 التحیات نمبر 2 درود نمبر 3 دعا دا موږ چې کومه اللهم نو دا ګور التحیات لله والسلام علیکم پوری دا ټول د قاعده کې د سلام نه علاوه تدریس زونه دي التحیات کوم ځای پورې دي شروع کوي کوم ځای التحیات لله نو علی کوم ځای پورې عبده ورسوله پر دې ته ویل کېږي التحیات بیا ورپسې دي درود شو دا اللهم صل علی شروع کېږي او بیا ورپسې دعا واجب کومس کې التحیات دي واجب کومس کې التحیات لہذا قید اخیرہ کی تحیات ویلے شی تحیات پس درود شریف ہے غیر پس دعا ہے دا قید اخیرہ او سے وقت شروع منی قاعده باندې راس سلو رکعات یا درې رکعات نه دي تړلې دي او منی قاعده باندې په د باندې کوم ځای پورې مس پورې کول کافیو عبد رسول پر مخکې باندې شي څنګه دا قاعده اخیری کار دي دې کار نه دي ډېر اول کې دا عبد رسول نه سیوا کچته دومره وی چې اللهم صل علی نبی هو سنشتره پورا جمله نه او چې کله تحیات نه پس دوول خیال نو اللهم صل علی محمد یا پورا درود شریف محمد لفظ پوری وو یا پورا درود شریف صلی الله علیه وسلم نو د باندې سیده صحوا به لازم شو الله ولی بل لازم شو الله وکړه دا قید اخیر کار وګڼه هغه کوم څه دراوړو قید اولاد یې راوړو کار وران کو قید اولاد کې صرف اتحیه پر عبد رسول پوری ګونځو بس بیا فورن پاسیدلو بل رو کومتا بل لگا تا پاسیدلو ادا وران کا کو چورانی کو دی نو په باندې سره سیده صحوا را تقدیم باندې کوی شو دې په موږ خیال ساتي نمبر 2
बल सीधे जी ताखीर दा फराइजों के हम करेंगे तकदीम और ताखीर देर सीधे ताखीर मतलब दा दे ची यूसीस कार दे रुस्ता यूसीस कार दे मख के उतावा रुस्ता को मिसाल के तौर सूरह फातिहा कम लेके वेलू सूरत ना मख के वेलू अवता से चलो को सूरत नदी रुस्ता कला रोको मख के पकारवा तद सजदीन और रुस्ता कला खबर भी न करेंगे नूर वाजिबात फराइज चिकम के दी ताखीर रावस्त दागी यूसी यूजे मुकर्रर आगा ज़ेन ता रुस्ता को चिकले दी रुस्ता को दी रुस्ता के दलो दो वजन बा सजदा सहवा राजी पदे मसला कोई लगा ताखीर वाली कोई बल सीधे जी तकदीर बल सीधे तकदीर पर तकदीम और ताखीर कोई शुई आसान दे मैं इंशाल्लाह ज़हन की कब सवाल है आगा मैं कहूँ इंशाल्लाह तकदीर मतलब दादे चियो सीजो मुकर्रर दे यो शांति और तागा परे हो दागे पले दे बल सीजो मिसाल के तौर बानी और क़ियाम के क़ैरत जरूरी है क़ियाम के क़ैरत जरूरी ताकि क़ैरत पैसे भी क्या तहियतु लिल्लाह शुरू करा क़ैरत पैसे नहीं या आगे कौन तो सड़े ना गलती के सड़े गलती के पदे क़ैदा के ना से ख्याल दे दे तहियतु लिल्लाह पैसे दे अल्लाह महीना शुरू करा दा तहिया पैसे दे दा शुरू करा सूरत दे शुरू को खबर भी यो पजे बलसिस बदलावल यो सीज यो मुकाम दे आगे के ताग पर दागे पजे दे बलसी शुरू को करत पजे दे तहिया शुरू करा करत पजे दे लोमीना शुरू करा दा लोमीना पजे दे तहियात शुरू को ज़ाहिरा पे हम यो दुआ दे सनस सूरत की टिके देशी दा अक़ीदा के नास्ती अतहिया पजे दे सूरह फातिहा शुरू करा पहले खबर हमारी भी गई बलसी मुंस जहरी कब को मुंसुने सहर महाम सुदर सिर्री को मुंसुने यानी चाहे कि तिलावत पढ़ हुए के ईमान को के पढ़ हुए मसलही आओ बाजिगर उस योकस ख्याल ले ले दमास पे ही नहीं मुस्के दे वलाड है पजामा या पजाल लबान दे वलाड और दागे की जहरी शोरो से शोरो सिर्री को बदल के पजहर बानी महाम उसके दे वलाड है और ख्याल ले उस पट लग गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पट लग गया लेकिन जहर पकाओ बना ईमान पर जरूर मुक्तदी पर इख्तियार दे कम जहरी मुंजुने ची मुक्तदी जान लगे मुक्तदी ने मुनफरिद जान लगे नहीं कहते थे इख्तियार दे और तेज हम कोले से पर मजे हम कोले से वाजिब दरबानी न दे सिर्री मुंजुने ची दी नो तो इख्तियार है कब पढ़े क्या कर सकेंगे खबर है अगर सिर्री मुंजुने दिया पर पढ़े कोई जरूरी नहीं जहरी के रहते इख्तियार है माहाम मासूतन सहर कम का से जान लगे जम सन जान ले को नो तो इख्तियार है कब जहर के कब पढ़े गए कब जी सीधी दे पर सूरत के पढ़ बगे आएगी इख्तियार नशा अलबत्ते इमाम चले कल जमे दमाग के शु नो जहरी मुंजुने कैसे को लाजिम नहीं जहर मतलब खारा मुंजुल पर बुलंद आवाज से मुंजुल चिरुस्ता कसानी कम से कम वावरी दा पुमुस के शीशे नहीं वाजिब दे उस यो कस दा से हो कुछ तो वहां पुमुस जमा के वलाडे पदबानी जहर वाजिब हो तो सिरी शोरो को पड़े शोरो मास पहिन मुस्की पैमाबाने सिरन मुंजुल जरूरी हो दा आगा प्रे हो तो दागे पसे वाले से शोरो को जहर शोरो को लो जी जहर शोरो को ना दा जहर पर दो किस्म यो हुआ गदे इलेक्शन यो सो अल्फाज वल यो आयात दुआयात वल जियात नजन बेवरिया शु इस पौर ने पट शोरो को या महा मुस्के पजमा बाने वलाडू जमी तमखी शेवो और तो ख्याल नो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम फौरन रिया शु जदा हो जहरी मुझे बेदार रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन ने से जहर शु नो कलेक्शन ते यानी दुमराय छ बागी मुन जैस केगे यो आयात हट यात्री वाला आयत न को दुमरा मकदार बाने पजहर के सिरनों को और सिरन के जहरनों को लग मकदार दे देना कम मिलना नबी पे सीधा सवाल है वो कदरी आयतों ने ज़्यादा सूरह फातिहा की पतीज मुस्की को मज़े के पतीजों ने भाई को बेसरा जी ताकत वाली की तब्दील हो तब्दील वाले कोई शु आसान दे राब शु तकरार मतलब दादे योसिस पे की यो जुने ता पे दो में रोको या को यो पकारा ता पे सो कोनी पयो रकात दी
مطلب رکوع لاړ صدر اوچت کو پته چې ما رکوع کړې ده کنه بیا دې څه وکړه وروسته د ریا شو په طریقې سره پته ولګېده چې دا خو تا رکوعګانې دوه وکړې تکرار راغی واجب یو پکارو سوره فاتحه پکې یو پیرو په هر رکعت کې واجب ده د فرایض لومړنیو دوه کې او د نور ټول هر رکعت کې سوره فاتحه تا پکې سوره فاتحه دوباره وویل سوره فاتحه دی پکې دوباره یو پیرو واجب تا پکې یو پیسه باندې دوه پیرې د سوره فاتحه ولوستله تکرار دی پکې یو واجب کې تکرار وو سجدي دوه پکارو تا درې وکړي خبره باندې پیږي لہذا کم چیز چې واجبات دي یا فرایض دي په دې کې د تکرار وکړو نو د تکرار د وجه هم سجده سهو راځي په دې مسایلو باندې پوه شئ دا تقریبا چې د سجده سهو څومره مسایل چې دي دا په دې څلور خبرو کې دي تقدیم تاخیر تبدیل تکرار څومره چې دي نو همدې کې راګیري دي هم د دې لاندې تاویږي چې وګورئ چې تقدیم دی تاخیر دی تبدیل دی تکرار دی هغې دا هو مسایل دي اوس چې کله یو څیز دا تقدیم او تاخیر تبدیل دا په هغه صورت کې چې کله دنه سهوان وشو سهوان مطلب په هیره باندې تا ته پته وه چې دا ګوره خر ته پته ده چې رکوع مخکې ده سجده وروسته خر ته پته وه ولیکن قصدن دی سجده مخکې کړه رکوع دې وروسته وکړه چاہے دا تاخیر اور تقدیم اور تکرار اور تبدیل په فرایضو کې دی واجبات پار سکے که قصدن دی وکړو نو دا لمونځ نه دی شوی دا به دوباره کې دا په سجده سهو نه ټیکېږي سجده سهو باندې به هلې چې کله دی څلور کارونو کې یو کار یا څلورونه دی په څه په هیره باندې سهون سهو ویل کېږي هغه ته چې انسان خیال نه یو کار دی وشي نو که چېرته سهون وشو نو بیا سجده سهو شته او که سهون ونه شو قصدن دی وکړو نو سجده سهو نه ده دا لمونځ به دوباره په دې هغه باندې پوه شوئ د دې متعلق د چا ذهن کې څه سوال وي څوک څه تپوس کولی شي مفتي صاحب که څوک سجده کوي او په هیره کې یوه سجده وي نو هغه به څه ته کوي جی جی دې متعلق شاه سجده سهو طریقه هم ده بیا هم جی شاباس استاد جی د سنت چې سړی ځان نه کوي سورتونه پکې ویلی شي او سورتونه پکې ویلی شي یو نه زیات هم ویلی شي صرف سوره فاتحه به یو پیره وي او صورت که یو وی که دو وی که درې وی که هر څو پکې ویلی شي یو صورت بار بار ویلی شي ویلی شي پکې صورت کې څه مسله نشته سوره فاتحه به یو پیره وي مفتي صاحب دا فرضو کې چې کوم رکوع پاتې شي تاسو ویل چې اخري د قاعده کې د یاد شو بیا ودرېږي رکوع کې د هغې لپاره به تکبیر وي ورڅه به څنګه شان تکبیر او دا رکوع نه پس به قومه کېږي قومه قومه هم کې او لکه رکوع نه ډایرکټ سجدې نه باندې ځي که نه لا باندې هغې هغې نه پس به سلام شي کېږي او دا تکرار خبره مې بله کوله چې دا لمونځ لکه رکوع وکړه نو اشرفي صاحب تاسو ورځو کې نه وایي که د لمونځ مسایل بیانوئ نو ډېر لکه هغوی دا خبره کوله چې رکوع خلک څنګه وکړي نو بیا لکه نیغ ودرېږي قومه وکړي نو هغه وایي چې لکه داسې ډایرکټ داسې به دغه کېږي که نه ډېر خلک داسې کېږي نو هغه وایي چې دا هم په تکرار کې راځي او هغه لکه رکوع هغه شکل شان جوړول هغه خبره نه ده مطلب هغه که بالکل هغه شانتي نو هغې رکوع کې تکرار راتلی شي دا خبره یې ټیک کړې ده دا نه ده پکار بالکل به سیده اوس که یو کس ته عذر دی که نه سیده نشي تللی مطلب داسې نشي تللی هغه داسې ځي عذر دی ورته نو عذر خو دا مسله عام حالت کې بالکل سیده تلل پکار دی بله دا صرف تحلیل خبره نو سوره فاتحه چې هلې کوئ دې پسې بیا صورت یو ځای کوئ اوس د صورت او د سوره فاتحې په منځ کې لکه صورت سړی را یادوي وویل که نه ټیم پکې وایي نو په دغې هم سجده سهو شته دا ماشین د ښه تپوس یې وکړو ګوره دا چلې که نه د تاخیر کې یو څیز دان دی چې سوره فاتحه دې ولوستله سوره فاتحې پسې فورا صورت لوستل دی صورت که اوږدی که لنډی که لس صورته وي که شل صورته وي که هر څومره وي سوره فاتحې پسې نمبر د څه شي دی صورت دی اوس یو کس دا شروع کړو سوره فاتحه ولوستله او دې سوچ کې لا چې کوم صورت ویم سوچ کې لګیا دی خبره پیږي
دون سات د انتظارو کو چاہے کہ یو رکن ادا کی مطلب درې پیری سبحان الله په مقدار دی خاموش پاتې شو نو هوته د مرئی مسله وا نو ته بل مسله خو دې سوچ کوي چې ورګه کوم صورت ویم یا صورت ځان درایا دی نو اوس د سوره فاتحه او د صورت په مینس کې چې کم د دا سکوت خاموشي اختیار کړل کدا د درې پیری سبحان الله په مقدار او چونکه صورت رسته شو نو دې صورت کې سجده سهوا پیدا کरेंगे صورت وہی ختم کو سوره فاتحه نه پسې صورت هم ویو اوس رکوع لذي او دا غره په دې اوس لګیا دې سوچ کې لا چې دا څو کوم سو کولا چې سیدل لرشم سوچ کې لا نو کو دون سات د انتظار کو چې هغه کې درې پیری کم سے کم سبحان الله ویلې کیږي هغه نه پس د رکوع لار نو چې تاخير راغی پکې سکوت راغی یو ټیم په دې موږ کې دا ستیر شو چې دې سمونه شو نو دې صورت کې سجده سهوا دا کارنګ سجده نه سره اوچتلو او دوی سجده د سجدو په منځ کې ناسته ولیکن دا ناسته سجده هو کړل دا غیر په سجده قاعده کې ارسه دی خو چې دومره تاخير دراوستو چې کم سے کم درې پیری سبحان الله په کې ویلې کیږي بل رکن اسمه څخه خاموش ناسته اسی سوچ کې دل چې سو کم سونه کوم نو کو دومره ټیم خاموش تیر شو نو دې کې دا سجده سهوا په لازم دی جی مقتدین واجب پاتې شي دا لو مسول شروع کې حاجی شاباش بند مقتدی متعلق چا ذهن کې سوال دي مقتدی په دا رکوع کې ته الحمد شروع کې به یاد شي واپس سبحان ربي العظیم وي نو هم دا کې څنګه لکه رکوع کې الحمد یا بل یو التحیه شروع کې رکوع کې دکی لکه نه تسبیحات یعنی نه تسبیحات هم مستحب دي کاغه کو نور ہے مثلا نه په یاره سره مطلب الحمد شروع کی سره په رکوع کې یا په سجده کې یا التحیات نه د قرات پنه ته نه ویګل هغه تسبیحات پنه ته او 400 پنه ته ویل شي کې کله قران دعا وی قبل سوي مطلب نو سبحان الله الحمدلله بګي ویل الحمدلله رب العالمین بګي ویل هغه څه مسله نشته دې دا چې په یو رکن کې بل شروع کې او په رکن کې دریا شوبې دي ټیک کو څنګه التحیه شروع کړی او التحیه کې سورۃ فاتحه شروع کړه او غنیمه کې ست دریا کم سے کم چې دونه دی ویلو چې درې آیات د سورۃ فاتحه کم سے کم ویلو دا اگر چې پرې هودا بیا را تحیه د شروع کړه سیدا سوا پښتا کله دی ویلو یو آیات دی ویلو نیم آیات دی ویلو بیا تحیه سره شروع کې مسله بګنه اجه مقتدی دی مقتدی امام پسې ولاړ مقتدی ویل کېږي هغه ته چې د تکبیر تحریمي نه واخلا د سلام ګرځېدو پورې امام سره شامل دي دا پر خبره پیږي تکبیر تحریمي نه واخلا سلام ګرځېدو پورې امام سره شامل دي رکعت نه دی شوی دې دوران کې مقتدی نه که واجبات پاتې شو نو د دې واجبات د پاتې کېدلو د وجه نه نه په دې مقتدی سجده سهوا شته او نه د وجه نه په امام شته د امام تابع دی مثال په توګه د خیال نو تحیه کې ناس دی ته د اولاده او د شروع کې شب د رسول نو د مونږ واړو درو شی هم بسیو نو کله ځان له د سجده سهوا وکنه او چې د امام تابع دی چې امام تابع دی نه پدشت نه پاغشت بله خبره کوي دیم صورت ته مسبوق ویل کېږي مسبوق هغه څه ویل کېږي د راغی جماعت د دنا یو رکعت دو رکعت دي شوي دي جمع نه راغی پته ولګي چې امام ته یو رکعت دو رکعت درې رکعت مستی شوي نو دا چې کله امام سلام وګرځي په خپل مشکوره کوي دا چې امام سلام ګرځول نو پس کله د ودري کې د مسبوق ویل کېږي دا مسبوق مطلب دا دی چې دی چې کوم مونږ نو دا داسې کوي وګوره کې د ځان له ډېر امام پسې ولاړ دی نو دې دوران کې ته کچرته واجب پاتې شو دې تکرار تقدیم تاخیر وغیرہ کې ته سم شو دې ځان له مونږ نو سجده سهوا پښتا کله چې دی راغی امام پسې یو رکعت دو رکعت لاندې کړو روټي شو غزال کو دې دوران کې چې کله د امام پسې ولاړو که څه واجب دې پاتې شو تکرار وغیرہ د وجه نو سجده سهوا به نشته کله چې دا ودرېدو سلام نه پس دا ودرېدو په موږ پوره کوي دې دوران کې چې کوم شای کېشته جی کیسه دا تحیات سړی دویم رکعت کې اړونه وي پاس او رستو ریاش ای دولې ونکړه
اخر کې سجده سهو دا واجب ده کنه واجبات پاتې کېدل سره په سجده سهو جی ستړي نه یو صورت د اکثر کسانو ته پوس دی اوس د ډیرو نه یې جذبه یو کس دی بس یو کس دی هغه څلور رکعاتو نیت تړلی سیکړي څلور رکعات نیت تړلی دا رکعت 1 کې پورا کو 2 دا 3 شو دا 4 شو څلور رکعاتو نیت تړلی دی خبر ته خیال دی څلور رکعات دا دریم رکعت ته پاسې د څلورم رکعت چې کله راغی نو دې کې قید اخیره ده کنه څه ده په دې کې څلور رکعاتو نیت دی کنه او قید اخیره څه شی دی فرض کا واجب ده فرض ده ته چې تاسو سوچونه کو خیال نه و څوم رکعت پاسه کیږي کنه د ساره مثال په تور 2 رکعت دي ست پاسه دي د ماهامې 3 رکعت فرض ست پاسه ده د ماجیګر څلور رکعت دي مسنون څلور رکعت نفل څلور رکعت څوم ته پاسه پنځم رکعت ونشته کنه پنځم رکعت موږ ونشته کنه اته څلور دي زیات نه زیات دوشته درشته څلورشته دو فرض نوافل هم شته سنت هم شته درې د ماهام فرض دي ویتر دي او څلور په بلا شي مونږ دي د خیال نو نه دي تله د 2 رکعاتو درې ته پاسه خیال نو د 3 رکعاتو نه دي تله څلورم ته پاسه خیال نو څلور رکعات نه دي تله دي او قاعده اخیره پر خو د څلور ته پاسه پنځم د اخیره په بیان د ټول په هم سمجھ کې راشي چې چرته پنځم ته سړی پاسه دي خبره د خیال ساتي ها پنځم ته نو کچرتا د اوس ولاړې په قیام په پنځم رکعت لپاره قیام څلور رکعت پوره شي وي پنځم لپاره قیام وشو د قیام نه پسې رکوع وکړه د رکوع نه پسې سجدې ته لاندې رسیدلې سجدې ته دې دوران کې د توریات شو دي چې د سجدې نه مخکې د پنځم رکعت د سجدې نه مخکې د توریات شو چې ما قید اخیره نه دا کړی چې پنځم رکعت ته پاسې دلې ما څه کړی دي څنګه پاسې دلې پنځم دا دی را واپس شي کېږي نه دي پنځم رکعت قیام یو کو قرات یو کو رکوع یو کړل رکوع نو پس قوم یو کړل سجدې له روان دي سجدې نه دا کړی د سجدې نه مخکې دې دوران کې چې هر کله د توریات شو دې دوران کې د قیام قرات رکوع دې دوران هر کله چوریات شو دې بس کوي واپس دی کینی قاعده دی وکی سجده سهو دی وکی موږ پوره شو یو کوم کوی شو بل صورت دا خیال نو د پنځم رکعت څه وکړه پنځم رکعت سجده وکړه پنځم رکعت سجده وکړه نو چې وکړه اوس کچته د پنځم رکعت نه پس د توریات شو چې ما خو پنځه وکړه پاسو وکړو پنځه وکړو نو اوس ته واپس دی نه راځي یو رکعت دی ورسره بلکې شپږ وانه نفل شو منځ بلا فرض کې څلور رکعاتو دا په بیا په صورت وای شو پنځم رکعت ته پاسې دو د سجدې نه مخکې اوریات شو واپس دی کې څه دیو کې قاعده اخر دی دا دیو کې څه ساوري کوم ټیک دی پنځم رکعت سجده وکړه نو اوس ته مونږ نه راګرځي اوس به د فرض ختم شو لہذا یو رکعت وسره بلکې شپږ رکعت به شي دا شپږ ټول شو نفل شو یو صورت دویم صورت یو کس قید اخیره کړی ده د څلورم رکعت اب تو رسول پورې وکړه د دې داخله کې نشه دا دویم د دې ست دریم ته ودرې دریم نو هغه د پنځم خو دې ودرې څه ته ودرې پنځم ته ودرې درکون سجده مخکې کوریال شو کېدی سجده سهو دې کوم ټیک دی کله سجده پنځم رکعت کوریال شو پنځم رکعت دته چونکه قاعده کړه دا فقط تشهود چې کوم فرض هغه پوره کړو صرف سلام پاتې دی لہذا که پنځم رکعت سجده وکړه واپس راغی کنه څو منځ ټیک دی پنځم رکعت وکړو واپس راغی کیناستو پس باندې کیناستو اخیری قاعده باندې کیناستو سجده سهو کوم منځ ټیک وو او چونکه دا یو رکعت یې فالتو لاړ
نو ښه خبره ده چې دې د اوس ورسې یو رکعت بل هم کېږي یو رکعت اوس چونکې دې باندې دا قاعده کړې ده دا قاعده کول ضروري دي په څلورم رکعت باندې که څلور رکعت لمونځ په دې باندې دا قاعده کول که دی کړی وو بیا ورسره دوه رکعته نور سیوا کړه اخر کې د سجده سهو وکړي دا دوه بیا نه کول شي او څلور رکعته فرض پوره شو او که قاعده اخیره نه وکړي پنځم رکعت یې وکړو نو اوس د دې اعاده نشي کېدی دا مفتی صاحب ځان لمونځ کوي او دا ځان لمونځ یا که امام یې کړ سي که امام هم یو د پنځم رکعت ته پاسېد او دته وریاد شو د سجدې نه مخکې کېږي نه قاعده دې وکړي که وریاد نه شو لمونځ یې جاري وساته سجده وکړه نو اوس ته نه راګرځي اوس یې هسې نه پوه شو بس فرض ختم شو د دې قید اخري عمدق ځای او د دې بل ځای نشته پنځم رکعت د دې ځای نه دی شپږم رکعت د دې ځای نه دی ما ته خبره وکړه چې هغه د فرایض پاتې شو او تر څو پورې اعاده ممکنه وه که وبې بیا به سجده سهو وکړو دلته اوس د دې اعاده نشي کېدی پنځم رکعت د دې ځای نه دی هغه ځان لمونځ دی څلور رکعته باندې لمونځ ختم شو اوس د دې قید اخیره نه په پنځم رکعت کې شته نه په شپږم کې ځای شته دا پاتې شو چې پاتې شو نو اوس په شپږو رکعته نفل شو فرض بیا او په قید اخیره کړې وه ابو رسول پورې کم سے کم کړې وه او دی ودرېد دا خیر کې دا درېیم رکعت ودرېد د درېیم رکعت پوره کړو یو دی ورسره بل کې شپږ رکعته شو چونکې قید اخیره شوې ده صرف سلام وروسته راغله د سلام د تاخیر د وجې نه سجده سهو د لمونځ مفتی صاحب که دا صورت په دغه کې راځي سنتو کې راځي هر څه کې مفتی صاحب دا که د سهار لمونځ سړی سنت وکړي که نه او بیا فرض کوي او په هغې کې درېیم رکعت ته پاسي او په سجدې نه مخکې ورته وریاد نه شي سجدې وکړي هغې نه پس ورته وریاد شي په دې ته به ګوري چې دوه رکعته لمونځ په دې ځای کې ده قاعده کړې که نه ده کړې که قاعده نه وه کړې یو رکعت یې ورسره درېیم شامل کړو نو ته سلام نه ګرځي یو دی سره بل کې اگر چې وخت مکروه دی خدا باندې د په نفل کې هغه وخت اگر چې نفل ټیم نه دی خو بس چونکې دغه غلطي او شذاب ثواب به پیلا ورکی ولیکن فرض نه دي شي دغه ټیم کو مکروه ټیم دی نو صرف دغه دی چې کما ذکر کې مو شذاب اوس دل کوز به نو ځه دته پیلا سره ضرور نور د نفل ټیم نه دی نو به دې په دریم سلام نه ګرځي به دې اوس یو بل کې چې سنا سو جوړ شي دوباره به بیا کوي چې ته په دې قاعده کړې و دې ته پاسې دې نه پاس دې ته پاس اخر کې سجده سهو د مجدي پرې کوي بل د چا ځین کې سوال لا بعد وقت سړي نه یو شي ما سور رکعات وکړه کنه نو او مطلب دې یاداش کرانه لې خبره هاي ورها یو کس ته هغه څلور رکعات مونږ کوي نه ته څو تړلې عام طور څخه پدای کې شک راځي په دې دوه کې سړي ته شک نه راځي د دې په سوال پوهه شو څوک دا شي چې نه پوهه شي چې بیا ورته وایي پوه شو د سوال د سوال مطلب دا دی چې سړی څلور رکعات مونږ نه تړلې دي په دې اخیری رکعت کې د شک شي چې دا می درېم دی او که څلورم دی اخیری رکعت کې کله کله راځي کله انسان شک کیږي چې پته نه چې دا درېم دی او که څلور مې هو چې قاعده اخیره وکم او که درېم نه چې ودرېږم یو رکعت سره بل کوم دې شک کې پیوځي نو یو خبره خدا ده چې چرته دا شک په لومبني ځل راغی مخکې چرته نه دی راغلی نو د مونځ مات دی بیا به سره کوي څه به کوي که دا شک په لومبي ځل راغی چې دا زما درېم دی او که څلورم دی دویم دی او که درېم دی پته نه لګېده غالب ګمان اس فیصله ده نه شو کولی څه څیزونو ته په ذهن کې سوچ ووچ اس دته پته نه لګېده خوا کې یو کس ولاړ هغه سم اندازه ولګولو خو د هغه په رکعتونو باندې ځکه دا د هغه مقتدي نه دی خپل سوچ نه به کار اخلي که خپل سوچ مطابق دې طرف ته لاړ چې دا درېم دی به درېم دی که د خپل سوچ مطابق دې طرف ته لاړ چې دا څلورم دی نو چېرې بس بیا بس نور پکې ځان نشته بس څلورم دی نور سوچونه پکې نه کوي بهرحال یو کس دی دا فیصله نشي کولی چې دا درېم دی او که څلورم دی درېم دی او که څلورم دی نو فقها فرمایي چې کم شمار کا څه شمار کا لہذا دا ستاسو هم رکعت شو دا سویم شو که د څلورو نیت دې تړلي نو دې کم کې چې د شک راغی دا ته څه شمار کا که چېرته د دوو نیت دې تړلي نو څه شمار کا لومبی که د دریو نیت دې تړلي نو شک راغی نو څو شمار کا دوه اقل کم به شمار کې ٹھیک شو جی یعنی 3 4 کې د شک راغی نو څه باغلی 3 باغلی 2 3 کې د شک راغی 2 باغلی 1 2 کې د شک راغی 1 باغلی
البته تا خو ته وګوره غواړم فیصله دا کم رکعت کې چې تا دا ګمان وکړي چې دا دریم دی څه دی دا ستا خپل نور دریم پته نه لګي چې دریم دی او کنه پته مسله هو پیږي کنه ولیکن تا ته وها چې دا وایي چې ته څه شمار کا دریم کم دریم دی شمار تا اوس د دې ځنه مون شروع وګورئ کې تا وایي چې او دریم دی دریمونو تاسو او چون کې ممکن ده چې دا څلورم نه کنه لہذا په دې دریم رکعت باندې تقیدا وکا دې دریم رکعت باندې څه وکا تقیدا وکا دا غیر اوس به یو بل ته یو ځای کې یو بل سره هغه باندې مقیدا وکا اخر کې سجده سهو دا کې په فائدہ دار شي چې کچته دا اوس تاسو څلورم تاسو یې ولیکن ستا ګمان دې دا شو چې دا رسوم وګورم دریم دی وګورم حقیقت کې سویم څلورم په څلورم باندې قاعده فی فرض و لہذا تا مثال په تور درې دی وګورم حقیقت کې څلورم تا په قاعده وګورم یو رکعت یو سره بل سی واکو کې دې شي دا پنځم ستا د سوچ مطابق څلورم په څلورم باندې قاعده کړی کړه یو د سره سی واکو پنځم شو حقیقت کې پنځه شو ستاره سوچ مطابق څلور شو او چون کې قاعده دې بګه کړه دا اخر کې سجده سهو کوم شي په دې فرق وایي واضح ده ايو سجده سهو طریقه دا ده التحیه باندې کې عبد او رسول پوری مون زوایا یو طرف ته سلام وکړو دو سجدي کول ضروری دي دو سجدي کول څنګه چاته اوس دو سجدي وکړه کینا التحیه نه مشورو کا عبد او رسول او تحیه دا درود شریف ټول وای سلام وکړو مستق کچته دا شو چې تاسو ناشته سجده سهو باندې لازم ده ستا خیال نه دی عبد او رسول دې مون سیوا درود شریف دې میو دعا دې میو یالا سلام دې مو ګرځو ناشته ذکر کې لګي چا څه دې خبرې نه دي کړې قبله نه دې سینه نه ګرځولې پاسېدلې نه ګرځېدلې نه خوراک نه کړې یعنی هر هغه کار چې هغه سم منځ ماتيږي هغه کې دی یو نه دی کړې قبله ته برابر ناس اصله د تحیه په ځای پرلا ته وځو په دې وځولې البته سینې د قبله نه چا څه خبرې ناس ته په ځای ورسته دریا شو چې ما باندې سیده سهو خبرې دې نه دی کړې نه دې داسې الفاظ ویلي چې هغه سمون ماتيږي ناس ته په خپل بل لګي سبحان الله الحمدلله ذکر کې تلاوت کې دریا شو په دغه ځای باندې یو طرف ته سلام وګرځوا دو سجدي وکړه یو ټول پوره بس مونږ شو د دې نه مخکې چې کلم دا خبره د اخیری سټیپ وکړو د دې نه مخکې چې کلم دریا شو دغه طریقه ده په سلام وګرځو سیده سره که غلطی کې دې سیده سهو کې د یو طرف په ځای باندې دوه طرف ته سلام وګرځو اون ټیک دې مسله نشته پرې پوه شو که سیده سهو که چاهه تقدیم مو شو تاخیر مو شو تبدیل مو شو تکرار مو شو په یو موږ کې د 15 شپږ واجبات پاتې شو ډیر شی پاتې شو فرایض کې تقدیم تاخیر راغی یعنی که مثال په تور په دې موږ کې تا نه لس پر سیده سهو شله نو هم اخر کې یو سیده سهو ټول لکافي ده سیده سهو کول نو پس کې بیا غلطه وو سیده سهو نه پس مثال په تور سیده سهو نه وکړه تحیه مو شروع کول پکاو تحیه په دې سره شروع وکړو الحمدلله رب العالمین دې شروع نو بس سیده سهو نشه بس ته یو کافي ده په دې پوه د چا ذهن کې نو څه سوال څه وګورئ مفتي صاحب امام بارک هم تاسو دا کوو چې امام نه غلطي شوی او تر اوسه راغلی مسبوقي او هغه سلام یو ګرځي چې به دا کم مسبوق ورغه کې چاته دا شروع شو دا مطلب دا دی تر علي امام تانه یو رکعت غړل امام دنه ته مسبوقي کنه ته بزاله خپل منځ پوره کې د دوران کې امام سجده سهو کوي نو پکس سره سلام ګرځول نه دی پکار امام سره ځکه سجده سهو چې تک کې مستحب د مونږ مېز دی کنه تا ته ولا مونږ یو رکعت دو رکعت پیږي په مسله پیږي مسبوق مو پیژندل یو رکعت دو رکعت دي دي دا امام سره شامل شو امام نه سجده سهو دا واجب پاتې شوی دی یا چاہے د مخ کې پاتې شوی یا د سره پاتې شوی هر کله چې پاتې شوی هغه څه باس نه وو امام سجده سهو کوي سلام ګرځي د سجده سهو کوي دا چاته چې مونږ پاتې دي نو د قصدن سلام نه ګرځي یعنی کده تا اندازه وای چې د امام سجده سهو کوي نو د سلام نه ګرځي که چېرته سلام یو ګرځو مونږ باندې فرق نه پریوزي
او په قصد سره چې دته خپته ده چې دا سجده سهو کوي د بیا سلام ګرځي نو مونځ ماتېږي نه خو ښه خبره نه ده نه دی کوي لہذا سجده خو د امام تابع دی هغه څه دی کوي ودیږي امام به سلام ومونځي پورهږي دی به پاسې کول به پورهږي په ده باندې بیا سجده سهو نشته یو جمع ولاړ یو سپارخ پکې راشي نه لکه هر قسم بس مونځ مات شو واپس سلام وګورځ دوباره دوی جمع کوي په دې دوران کې نور کسان راغله منزل هغوی نه جمع شوي وو ټیم تللی وو هغوی لمونځ کوي دویمه جمع کې دوی ودرېدی شي که نه هغوی خپل فرض کړی دی نه دا دوباره چې تا پسې بار نه کوم کسان راغلل او هغوی فرض نه دی کړی لکه راغلې جمع کې څه ودرېږي او ودرېدی شي دې باندې یو ورځ ډېره دغه اب مسله پکې دغه ده چې لکه که د واجب د وجې نه تا نه مونځ مات شوي واجبات دې نه پاتې شوي دي هغې د وجې نه سجده سهو کې نو فرایض تا پوره شوي دي البته امام له پکار اعلان وکړي چې دا کوم موجوده خلک دي صرف دا دي ما پسې مونځ وکړي ځکه چې هغه چې کوم راځي ستا خو فرایض پوره شوي دي دا مونځ دوباره کول فرض نه دي واجب دي مطلب د دې دا دی که چېرته واجباتو کې د دې فرایضو کې نه واجباتو کې څه پاتې شو سجده سهو پې لازم وه نو د قیامت په ورځ به د دې مونځ کې د فرایضو تا نه تپوس نه کېږي فرایض پوره شوي دي صرف د واجب تپوس به کېږي نو کوم کس چې راغی نو هغه خو فرایض نه دي کړي ستا خو فرایض یو قسم نه شي اگر چې تی دوباره راګرځي نو ښه خبره دی چې دا اعلان وکړي په برحال که هم نه کړي نو امید دی چې وبشي دا کسان لمونځ په برحال ښه څیز نه دی جی رو انشاءالله ریخېږي خوب وتفصیل ته ډېر شی پسې دي دي که نه پیسو نو ټلیفونو مفتي صاحب البته ذهن کې څه تپوس سوال دي مفتي صاحب تاسو د یوې سجدې وضاحت ونه کړو سړی غلطۍ کې یوه سجده وکړي یوه دې پاتې وروسته دې وکړي سجده سهو ده که نه اگر ته وویل که نه که سجده سهو نه پس غلطی راغلی مطلب یو دوه سجدې پکار وي نو په یو سجدې سره کار نه کېږي یو سجدې ته ورسره بله وکړي اگر چې لږ ساعت پس دي ودرېږي ورسره جی بس راغلی دغه وخت امام ښکته کېږي رکوع نه راپاڅي او ده پسې نیت وتړو ده رکعت وشو که نه هغه اوس امام څنګه راوچتېږي او ده پسې نیت وتړو ګوره داسې مسله ده که نه چې کله امام رکوع کې دی امام چې تر څو پورې د رکوع نه سر نه یې راوچت کړی امام په رکوع کې د مقتدي راغی په ولاړ الله اکبر یې لاس کې اوچت کړی پورې دي والله اکبر په ولاړ ویل ځکه مسله مخکې بیان شوې ده جب راشي امام سي د رکوع کې شامل شي نو د رکعت لاندې که چېرته امام سر راوچتوو سر یې راوچت کړو دې نه پس مقتدي راځي او اگر چې د خپل رکوع وکړه دا رکعت د نه دی لاندې کړی چې نه دی لاندې کړی نو دا رکعت به دی نه شماري بعضې امامانو نه دا غلطیانې کېږي چې کله ګڼې مثال په طور هغه صورت هغه وخت کې رد شي امامتي کې دې خبرې له خیال ساتل پکار چې کله د رکوع نه سر راوچتې ما ته ګورې دا زه رکوع کې یم یو طریقه دا ګوره سمع الله لمن حمده پیږئ یو طریقه دا ده دویمه طریقه سمع الله لمن حمده دواړو کې فرق باندې پوه شو لہذا اوس زه دننه یم یو کس بار راغی ما پسې نیت تړي او ما دا چلو ما ته وګورئ سمع الله لمن حمده هغه کس په بار دا خیال کوي چې دا له ما چې ته رکوع تسمیع بسم الله ته تسمیع وایي تسمیع مې نه ویلې هغه به دا ګمان کوي چې دا په رکوع کې دی حالانکې ما به سر روچت کړی به مې که نو د هغه دا رکعت وشو هغه ته خو پته نه لګي غلطی د امام دی او که نه چېرته وګوره سمع الله هغه واورېدله که نه رکوع او تسمیع دواړه یو ځای سر راوچتولو سمع الله یو ځای وشو اوس که هغه رکوع کوي او رکعت پکې شماري د هغه غلطی دی فرق باندې پوه شو امام چې کله د رکوع نه سر یو خو لګي که نه نه لږ پته لګي جمعه شوله یا مثال ورته اوس دیوال دی بار پته نه لګي نو دې کې امام له دې خبرې له خیال ساتل پکار دي چې دا څنګه د رکوع نه سر راوچتي چې دقه ځای نه دې سمع الله شروع دي چې که وروسته یو کس پسې نیت تړي چې د اواز واوري چې پته ورته ولګي چې رکوع رانه لاړ اللهم صل علی محمد